ماشومانو سره به نبي علیه السلام کله ګپ لګاو. ابو طلحه د ده غالبا زوی و. نبي علیه السلام به کله په لار روان و، دسه باندې به آواز وکړو. نو یو ورځ ډېر خفه و. نو نبي علیه السلام ورته راغی السلام علیکم. ائمه محدثینو دا د سلام په باب کې راغسته چې ماشوم سره مذاق کول او سلام کول هم د پیغمبر طریقه ده. ته به دا نه وایې چې مړه دا دومره شان دی ده ته زه ولې سلام وکړم. دا پیغمبري طریقه ده، هغه ته سلام کوه. یا وړوکی ماشوم دی ګپ به ورسره کله کړی، ویل هلکه ولې خفه یې؟ بل صحابي ورته ویل جي تاسو خبر نه یې؟ ویل نه زه څه خبر یم، ما ته خو تاسو څه نه دي ویلي. ویل د ده هغه چینچڼه مړه شوې ده، یو بلبل یې ساتلې وه، بلبل یې مړه شوې ده. نبي السلام داسې د خفګان په انداز کې ورسره کېناستو او ښکلي عجیبه نوم یې ورته یا ابا عمیر ما فعل النغیر. د هغه د نوم په انداز کې ورته دغه بلبلي نوم واغستو چې د سجې سره او تسلۍ سره دا ماشوم خوشحاله شي. بس هغه خوشحاله شو. ویل چې مړه شوه. نو نبي علیه السلام د دې نه علماو دا مسله راویستې ده چې تعزیت صرف د مړو نه دي کول پکار. یو سړي نه څه شی ورک شي ته هم تپوس کوه هلکه سایکل دې څه کو، موټر سایکل دې څه کو، هغه څادر تا سره ډېر خوند کوه څه شو، هغه هسې خوشحالي شي. او بعضې کسان دې ته عبس خبرې وایي مړه ته د پلانې د څادر تپوس وکړو، هلکه هغه په دې خوشحالېږي که نه. نو دې انداز کې نبي علیه السلام به صحابه کرامو سره خبرې کولې. نبی علیہ السلام یو بل صحابي دی ظاهر نومې دی، ظاهر. نبی علیہ السلام د سره ډېره یارانه دوستانه وه او دا کلیوالو چې کله د کلي نه به راغلی نو نبي علیہ السلام له به یې څه خاص شی تحفه راوړه. بیا به چې واپس تله نو نبي علیہ السلام به ولې د ښار تحفه ورکوله. نبي علیہ السلام به کله ویلم وایي دا زموږ د کلي یار دی او زه د ده د ښار یار یم. دا الفاظ به دا زموږ د کلي یار دی، دوست دی، او زه د ده ښارې ملګری یم. نو داسې باقاعده به ورسره مذاق کولو. یو ځل هغه داسې بازار کې ناست او نبي علیه السلام پرې راغلی. نو د ده شاوه نبي علیه السلام یې نه و لیدلی. نو د نبي علیه السلام په شاته نه داسې ملګري یو بل سره کوي اکثر که نه سترګې پټې کړي، جینکۍ له داسې کوي چې داسې اچانک راشي کلاس ته مدرسې ته یو بل سره. او دغه رنګې نبي علیه السلام د شا نه ولې داسې سترګې پټې کړلې. نو دا داسې ویرېدلو چې څوک دی. دا ویل پرېمې ده څوک یې. نو خو بیا به زمونږ خلک مذاق نه بیا مذاق په رښتیا هغه جوړ کړي چې څوک وایي پرېږده یا چا باندې عجیبه ولګي بس بیا به فورا کس پرېږدي. نبي اسلام پرېغوستو نو داسې مخې چې راواړو نبي علیه السلام واپس ورپورې ونښلتو و یا رسول الله دا سینه مې د ملا پورې لږ ومږه. نو نبي علیه السلام چې د کوم وخت کې د سترګو نه نیولي بیا ونیولو چې دا خوشحالېږي په دې سره نو بیا یې ونیولو او څه یې وویل نبي علیه السلام او فرمایل وی من یشتری هذا العبد دا زما نوکر دی، دا زما غلام دی، څوک به یې والي خرڅوم یې. د خرڅ خبرې شو. نبي علیه السلام ته هغه په مذاق کې ویلې وایي جي اذن والله تجدني کاسدا، وایي جي که ما خرڅ نو زه یو پیسه هم نه کوم، زه کوټه یم. ګر دا مذاق دی جي ما به څوک په 1 روپۍ مو وانه دي، زه خو هسې کوټه یم. نبي علیه السلام ته چې هغه دا وویل نو نبي اسلام پې خفه شو ویل نه. نبي اسلام ویلي والله عند الله لست بکاسد، زما دی په الله قسم ته د الله په نسب کوټه نه. او بل ځای کې وایي لکن عند الله غال، ته د الله په نسب ډېر قیمتي چې د زړه کې دا رانشي. نو ګوره دې طریقې سره نبي علیه السلام صحابه کرام سره او خپلو ملګرو سره مذاق کولو او خندا خوشحالي ظرافت او دلګي به کوله. دغه رنګې روایتو کې عجیبه واقعات راغلي. حضرت جریر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې زه به کله نبي علیه السلام سره ملاو شوم د اسلام راوړلو نه بعد و چې کله به نبي علیه السلام ته مخامخ شوم بخاري شریف حدیث دی ما سره په خندا ملاوېدو، خندا به راته کول. و یو ځل نبي علیه السلام ته مې ویل یا رسول الله زه په دې اس باندې ټینګ نشم کېناستی، غورځېږم را غورځېږم سورلي سمه نشم کولی او رایډینګ نه راځي او دغه رنګې ګوړسواري راله نه راځي نه ټینګېږم. نبي اسلام ویل ښه تاله نه درځي. وایي نبي اسلام دا لاس داسې راواغوځو په دې سینه باندې داسې ووالم. ملګري یو بل سره دې سینه باندې کله داسې کوي که نه باکسینګ کوي ملګري. نو نبي اسلام وایي داسې په دې سینه باندې داسې ووالم.
و چې داسې وولم وایي زما په سینې باندې د نبي علیه السلام لاس جوړ شو دا نښه خو چې ځوان کس یو د بوډا کس یو ته ورې سوک ورکړي او د موسی علیه السلام سوک یو سړی دی راپړولي موسی علیه السلام یو کس د سوک ورکړی بس هغه بیا په ځای باندې دغه مړ شوی نو نبی علیه الصلاة والسلام ته وایي چې زه نشم کېناستی ما ته لږ دعا وکړه نو ګوره داسې یاران دوستانه چې یو بل ته پکې انسان ګزار هم کولی شي خو دا به ګوري چې دوست په دې نه خفه کېږي یا ستا هغه سره د لاس ګبي خلک وایي که نه د لاس ګب به پکې نه وي مخکې نه بعضې کسان هلک وایي د لاس ګب به پکې نه وي نو بس هغه سره بیا د لاس ګب نه لګي نو نبي علیه السلام والا داسې ګزار ورکو او بیا ورته دعا وکړه اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا یا الله دا ثابت قدمه کې په اسماني ټینګې او دا هادي او مهدي کې هدایت یافته هم کې او بل دپاره د هدایت ذریعه هم جوړه کې نو ګوره نبي علیه الصلاة والسلام د دوستانو په شان صحابو سره ګپ لګول او دا شان یو ځل یو صحابي راغلی نبي علیه السلام سره یو جوړه وه ډېر خوند یې ورسره کو نو نبی علیه السلام ته ټول مبارکي ورکولې چې ډېر مزېداره جوړه ده ډېر خوند کوي یو صحابي راغلی ویل یا رسول الله ډېر خوند کوي خو دا مال راکړه بعضې کس یې که نه داسې دا مال راکړه نو ټول صحابه ډېر خفه شو چې دا خو نبي علیه السلام خو ډېرې کپړې نه اچوي او دا یو ځل یې ښه لباس اچولی هغه هم ته غواړي نبي علیه السلام صحابو سره دومره آزاد و چې هغوی له اجازت ورکړی و چې زړه کې م څه راځي وایې ګپ شپ به کولاو وي بس هغه ورته وویل یعنې ظاهرا ټول خفه شو او موږ ته چې څوک ووایي چې مثلا داسې ما له راکړه تا سره ډېر مزېدار چک اچوي خلکو ته ما سره هم چک اچوي هغه مه کوه چې تا سره اچوي خو ما سره هم خوند کوي او داسې د چا نه څیز غوښتل هم نه دي پکار یو انسان سره چې څیز خوند کوي نو خو ښه دی چې هغه سره خوند کوي که نه نو مطلب دا دی تا ما باندې خوند نه پېرزو کي ته ما له راکړه چې ما سره خوند کوي داسې نه دي پکار خو صحابه کرامو ته نبي علیه الصلاة والسلام په هر څه قربان کړي وو د هغوی سره د پیغمبر دا ګپ وو فورا نبي علیه السلام لاړې کمیس یې وویستو عبدالرحمن ابن عوف یې ورکړو ویل تا واله دا ستا خوښ دی ویل چې دا زما خوښ دی ویل هو تپوس هم دې ونه کړو چې ولې ستا خوښ دی نو صحابه کرام ورته ویل دا دې څه وکړه ویل تاسو ته پته ده ما د څه دپاره واغېستو هغوی ویل که چې ته ګپ لګوي وایي دا ما د دې دپاره واغېستو چې زما زړه کې دا خواهش دی چې کله زه مړ شم نو زما کفن د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د کمیس نه جوړ شي چې ما کله خاورو ته سپاري نو چې زما بدن سره د پیغمبر علیه الصلاة والسلام جامه زما تن سره لګېدلې وي نو دا زما دپاره ډېر د فخر خبره ده بیا صحابه کرام ډېر حیران شو چې دا خو ډېر هوښیار دی د کوم ضرورت دپاره او په خندا انداز کې ښکلي انداز کې او د موقع په وخت کې د پیغمبر ته وکړو او ګوره خپل غم دی ورسره د قبر نو صحابه کرام به عزتمندو ګپ هم لګو خو آخرت بې مخې ته نو هغوی به د هر څه نه داسې قصه جوړوله